زمنګ خلکو د خپل مذهب دفاع او حفاظت پریخې دي بلکې بعض علما خو دې حد ته رسیدلي چې هغه وایي اعتدال دې ته وایي چې وابي تم ټیکوایا هاري فتنې ته ټیکوایا نه چې دې ته اعتدال نه وایي اعتدال ته وراشي اعتدال د دین نه دی عباد الرحمن بنن خپل مذهب جوړ کی مولانا اویس بخپل مذهب جوړ کی محمد بخپل مذهب جوړ کی محمود بخپل مذهب جوړ کی دا اعتدالی چې کومه فتنه را پاسي هغه تمن ټیک وایو نو ان شاء الله العزیز چې 10 کال بعد با په دین کې ټکه صرف پاتی صرف نون د ټکی به پاتی د فتنې مخې ته ودرېدل دا لازم دي کنن منګ د خپل مذهب د پاره ونه دریدو منګ به سبا د پاره د خپل دین د پاره مودرې د پریدو بیا به منګ وایو چې موسی علیه السلام هم د الله پیغمبر او يهود هم ټیک دي عیسی علیه السلام د الله پیغمبر او عیسیان هم ټیک دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر د منګم ټیکیو د اکبر باچا دین به د دین نه جوړ شي راته کما فتنه چې را پاسي د دې فتنې مخې ته دی ودرېده وشي ابازي مولیان خو ورته نوم د فروع ورکي چې دا جی فروع دي فروع د امام شافعي امام مالک امام احمد امام ابو حنیفه رحمهم الله تعالی د دې په مابین کې فروع دي د دین علاوه د نور خلقو څخه زمون فروع مرو نشته یاد ساتي بازی راشي منتوي تاسو د عربو د مليانو نه خپيږي نو دا دومره جاهل د تاریخ د اوراقنا چې په دغه حرم شریف کې د زرو کالو نزیات امامت حنفیانو کړل د زرو کالو نزیات امامت حنفیانو کړل زمنګ علماء ورته وای اغم ټیک دی منګم ټیکیو اغم ټیک دی منګم ټیکیو تشریح ورته نه کوي چې عرب په حرم شریف کې کم خلک اوسېږي اخو دا امام احمد ابن حنبل رحمهم الله تقلید تواجب وای او ته چې د کوم خلکو خبره کې اغا دغه تم مشرکان وای اغا حنفیان تم مشرکان وای وسکتا سو وګورئ نو په حرم شریف کې دا باطل پرستا دا خلق نوتی دی دومره د قران بی ادبی دا قبله ته دی خپې غزولی اعلان کې حدیثو کې من راغل دا دیو ویډیو زما سره خپل موجود ده چې د دیو مليان په حرم شریف کې پراته یو قران نیولې یو کس په خپل ویلو چې بعضی عرب هم د دین دومره متاثر شوی دي چې په ټي وي د پاسه قران خو دی د امریکای بادشاہ وای په خپل باندې من سره کلیپ موجود دی چې د عربو بادشاہ زما غلام دی بیا به تم د امریکای غلامی کې ځکه د عربو بادشاہ دغه غلامی کوي منګ وایو حرم شریف مدینه منوره شریفه د دې شګم زمنګ نه بهتر ده دا زما عقیده ده لیکن عزیزانو په حرم شریف کې چې نن کم خلق ننوتی دي کم فسادیان ننوتی دي او دا فساد جوړ کړل د دې زمين قائل بیا د تعجب خبره زدا کوما د دې خلکو نظام ګیله دار چې تاسو یوازې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه پسین خطی چرته دی داونه ویلې سمسارا د امام شافعی رحمت الله علیه په نس باندې پاک ده هغه خوراکي جایز ده منګه مو الزامه صورت منګه خنخ جایز ورته من نه وایو لیکن کدا مسله امام ابو حنیفه کړی وې دیو به امام سے پدې باندې څومره سندلې وې څومره بیا ادبی او ګستاخی د امام سے کړی وې خدا مسله چا کړل امام شافعی امام مالک رحمت الله علیه د سپی جټه ته مطلقاً پاک وای کدا مسله امام ابو حنیفه کړی وې دیو به څومره امام ابو حنیفه کنزله څومره به پس ګستاخیان کوله خو دیو هغه ته غلط نه وای
دا ضد صرف د امام صاحب سوالې کوي کم وخت چې د حنفیانو په لاس کې سلطنت سلاطین تمامي دنیا ته اسلام احناف خور کړل دا دعوت د اسلام احناف ولډي دیو د دې اسلام د خورون کلوم ختمه د دنیا نه خو زمون خلک جاهل دي زمون خلک تحقیق نه کوي د خبري او بیا من ته بازی راشي تاسو ولې د دې سلور امامانو په باب کې دومره سختي صاحب زور ته چې مذهب پرې دی بیا صرف په حدیث کې نه چې ته صرف په حدیث کې دوه حدیث دی یاد کړی رپولیدین دی وکړو رپولیدین دی ونه کړو امین دی وایو امین دی ونه وایو بیا په تمام دین کې صرف دوه خبرې چلے بیا ستاسو دا حق حاصل دی چې ته صرف د قاری یاسین کوپی او قاری حبس کوپی پر رحم الله په قرات باندې قرآن نه یو خبره درته مخ کې راس کوم بعضی خلک به تاسو ته وایي منګه مکه او مدینه والا دین چلو تاسو کوپی والا تاسو ورته وایي ته چې رقم قرآن قرات کې دا رقم قاری قرات دی قرات خو ودی کنه نو دا کم قرات چې دیو کوي منګه کو دا د یو دو قاریانو دی قاری حبس او امام عبس کوفی امام عاصم کوفی رحمهم الله د دې دوانو قرات دی د دې دوانو قرات دی دیو ته وایي بیا د مکه او مدینه والا قرآن وایي دا کوفی والا قرآن دی دا دومره جاهلان دي الان کې دا صرف د امامان د کوفی دي نور قرآن هغه د الله کتاب دی هغه د نبی علی السلام دی امام ابو حنیفه د کوفی دی نور هغه حدیث او هغه دین دی کوم چې د مکه او مدینه والا دی دا صرف د عوامو بسترګو کې شګي وراچي دا خلک دوکه کيم او په دې باندې زور ډیر زکور کوم چې کنن زه په مذهب باندې غیرت ونکم چې کوم ماته په واسطه د پلار نیکو د صحابهونو نه د امامانو نه د تابعینو نه د تبع تابعینو په واسطه راغله ک په دې غیرت ونکم سباله به مونږ په مورم غیرت ونکو وای بچی دا مخکینی خزوا سباله به مونږ په نیام غیرت نکو بیا به چې دا مخکینی خلکو په دې غیرت یو سړی وای زه پښتون یم په مور پلار غیرت کوم نو په مذهب باندې بم غیرت کوي د دې کتاب ما تر رسیدل د مقلدین هوټلو هغه کتاب ما ته عمرګری راکړل د دې څه جوابات وکا ان شاء الله نشست د جوابات وبزر هغه کوم د جوابات به کوم د دې د دروغ ممتاز ته مخه تقدم ما سره واتساپ کې یو ګروپ ما ته یو کس یو سوال لاولې غالبا د ټول ډیر خلک پکيو اعتراض به کې دارا ولېګو داسې سوال وکړه چې قاری صاحب امام صاحب پیغمبر دی یا امام صاحب مجتهد دی او دای په دغه د مقلدین ټل نامه کتاب کې هم ذکر کړل دی امام صاحب دا پیغمبر دی یا امام صاحب مجتهد دی یا امام صاحب عالم الدین دی ما ورته خپکیږم امام شافعی سے شه دی امام احمد امام مالک سفیان ثوری امام بخاری سے دی ما ته اخو علما دي ما امام ابو حنیفه مولا عالم دی ما ته وای چې عالم دی نو د عالم په خبره باسي د څنګه زو عالم خبره ولی منګه منو ما تاسو د امام بخاری رحمت الله علیه کتاب ته ولی صحیح کتاب وای الان کې منګ ورته وایو لیکن تاسو منګ د دینه کو ما ته چې هغه په ټول کتابونو کې صحیح حدیث امام بخاری رحمت الله علیه را جمع کړی او د محدثینو شیخ دی ما عالم خدای انسان د پیغمبر خو نه دی وینا ما بیا هغه امام بخاری په کتاب کې د امام بخاری نه هغه چې هغه ویلي چې ما را ټول حدیث صحیح را جمع کړی دا خو راته پته نشته نو ما ولې پس رواني دا مولیان وینو ما زب امام ابو حنیفه په ذکر روان یم چې تمام امامان هغه تر فقہ مشر وای امام بخاری رحمت الله علیه کتاب ته چې صح الكتب بعد کتاب الله البخاری له ابن صلاح له رست خلق بیا دا ویل امام بخاری په خپل کې یو حدیث ته لیکلی چې دا حدیث صحیح دی دا حدیث ضعیف دی بیا ویل شي لیکن د دې بسله کې چې څه جوړیږي هغه خلکو ته وای تسلی سغواری هغه خلکو ته وای دا یو چې بګی نازي عربو کې وو
هغه لګیای من قران وای من حدیث وای چرته به تاسو داغه د خلینو قران حدیث وانه اوري بس یو ورور سوال کړي یو خور سوال کړي د ځان ورته لګیای نه په حدیث پیش کوي دي داغه مقلدین داغه تجایز واجب فرض ورته وای فرض